الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. اما بعد دغه کتاب شروع کیږي په دې خطبه د نوم دی شرح عقود رسم المفتي. شرح عقود رسم المفتي او کتاب چې کم دی علامه شمی صاحب ولیک په نظم کې څومره شعرونه ولیکل 74 سلور او یا شعرونه لیکلي. منظوم کتاب یې لیکلی دی په 74 شعرونه دي پکې. دا آسان دي 3 سلور سبقونو کې به دا سبق ختم شي خو تاسو لږ غور سره واورئ. د اول سبق غور سره واورئ او بیا د چې کوم کتاب ولیکه هغه نوم وکنه عقود رسم المفتي. عقود رسم المفتي نو بیا د خپل ور سره شرح ولیکله. مونږ به د دوله منظوم کتاب هم وایو د دې شرح به وایو ځکه ورته وایي شرح عقود رسم المفتي. خو دا نوم زیات دی نو ځکه خلک ورته رسم المفتي دا شرح ته هم وایي. څه شی ورته وایي؟ رسم المفتي. رسم الرسم نشانه مفتی چې پاغه یعنی آداب ته ویل معنا اکثر خلک په غکه آداب المفتی د مفتی آداب یعنی مفتی په کومه علامتونو بعد د فتوا ورکي په کومه علامتونو لاړ شي چې د کامیاب شي. دغه علامتونه چې څومره ذکر شوي کوم آداب ذکر شوي په دې کې چې مفتی دا کی دا مفتی د پر ضروری دي چې مفتی جوړيږي دا بس دکای نو دې ته لږ غور وکړه فکر وکړه او بیا خپل کور کې چې کتاب ګوري او کتاب سره ګوره دلته په ولګوي دا کم سبق چې مونږ وای دا په ولګي کسان درته صفه به ولګو په کتا سره کتاب نه ان شاء الله. نو خطبه د نه شروع کیږي. الحمدلله خدا دغه شرح عقود رسم المفتي چې کوم دا په رسائل ابن عابدین کې هم شته. موږ سره 2 جلدونو کې د رسائل ابن عابدین د کې د بهترین رسائل دي تاسو بیا ورسته وګورئ دلته دارالافتا کې شته. نو دغه رساله په هغه کې شامل ده خو چونکه فائدہ زیاته ده مفتیانو ته ضروری په هر ځای کې دا پړويږي. رسم المفتي دا بنیادی کتاب دی. بیا نور کتابونه دا تقی عثماني صاحب آداب المفتي یا نور چې څومره دي دا به تاسو اساني معین القضات د ټول رته اساني چې دا وای او بل دا چې مقدمات دارالعلوم دیوبند چې دا وګوري په اردو کې دا به دا کتاب درته اسان وي. صحیح دی. اوس دې به مونږه معنا وکړو. اول دا غیر دې معنا زدا کوي الحمدلله الذي من علينا في البدايه بالهدايه. د وی چې شکر دی حمد دی الله لرا چې په مونږ باندې احسان وکړ. مننه احسان ته ویل شي. فی البدایه بالهدایه په ابتدا کې د هدایت احسان په ما وکړ. زید د هدایت یافته کور کې پیدا کړ. په ابتدا کې زه په هدایت باندې ها ابتدا مونږ په هدایت باندې دې شکر یاد کړئ. سو خپل خطبه ده خیسته خطبه ده ها په دې کې د ته ویل شي براعت استحلال یعنی چې کم مؤلف چې وی کنه هغه په خطبه کې څه خبرو ته اشاره وکي. خطبه ترجمه خو مونږ وکړو خو کوم خبرو ته اشاره په کوم الفاظو کړي هغه مونږ وي هغه ته سوچ وکړي غور وکړي. اول تاسو ترجمه زده کړئ. وانقذنا من الضلاله بمحض الفيض والعنايه او بچی کړو مونږه د ضلالت نه د گمراهۍ نه محض په خپل فیض سره او په خپل عنایت سره په خپل عطا سره په خپل ورکړه سره د الله پاک په مونږ هدایت د گمراهۍ نه بچ کړو. اوس وګوره بیا پسې خطبه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود و سلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد او وی صلات و سلام دی په چا باندې والصلاة والسلام علی سید. یو مسله دلته کې راغله د سره تعلق نه لري خو مونږ سره د یو صیفی مناظره ودلته نو هغه ته ما وی چې علم غیب چې کم دی چې دا زمون کتابونو کې راغلی دا په معنا د لغوي راغلی اصطلاحي نه دی راغلی. هغه په دې مسله نه پوهېدو. اوس دې کې زه تاسو پیغام چې دا ما څنګه دغه ته وي دا په معنا ده اصطلاحي نه دی راغلی په لغوي راغلی او مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام د پر علم غیب اصطلاحي نه منو لغوي اوس تاسو په مسله زه پوه کړم دلته چې د صلات لفظ راغلی دی دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې راغلی دی دا لغوي په معنا راغلی دی. کم صلات چې اصطلاحي دی هغه څه شی دی هغه چې ارکان دی پکې کنه
رکوع سجده اصطلاحي صلات څه ته ویل شي او کله دلته کې چې کم صلات راغلي دا هم صلات دی خو دا مونږ په معنا اصطلاحي نه اخلو په معنا لغوي اخلو معنا لغوي وایي چې درود بر رسول فرسی کې وایي کنه نو دا معنا په لغوي د صلات څلور لغوي معناګانې دي نو دلته مونږ په معنا د لغوي باندې اخلو که مونږ ووایو چې په صلات دی په نبی علیه السلام باندې ته به ماته وایه چې ګوره په نبی علیه السلام به اوس مونږ لمونځ کوو جنازه وایي په کوو بریلیان چې وایي که نه چې دا لغوي او اصطلاحي په مطلب نه پوهي نو دارنګه که علم غیب نبی علیه السلام چې علم غیب ورته حاصل دی هغې مطلب دا دی چې لغوي معنا یې څه ده لغوي په معنا باندې اصطلاحي معنا باندې نه دی ورته حاصل اصطلاحي معنا باندې علم غیب څه شي ته ویلی شي چې بغیر د څه شي بغیر د څه وسیلې نه او بغیر د څه ذرایع نه بغیر د وسیلې ذریعې څه شي دي سترګې دي غوږونه دي عقل دي او یا وحي ده وحي په ذرایع کې دلیل کې راځي بغیر د څه دلیل نه تا ته حاصل شي ته ویلی شي علم غیب اصطلاحي چې هغه الله ته حاصل دی او نبی علیه السلام ته چې کوم علم غیب راغلی ته اظهار الغیب ویلی شي هغه په وحي په ذریعه کې ذریعه راغله نو دې ته علم غیب لغوي ویلی شي اصطلاحي اوس په مطلب پوه شوي دلته ضرورت نه خو مونږ مناظره دلته کړې وه ځکه مې دا مسله هغه بریلی پوهېدو نه سیفي چې دا څه وایي فتاوا فریدیه کې راغلي نو هغه ته ما دا جواب اوس وایي چې درود دی او سلام دی په نبی علیه الصلاة والسلام چې سردار زمونږ دی محمد نوم یې دی محمد صلی الله علیه وسلم الذي هو الوقایة من الغوایه هغه پیغمبر چې مونږ بچ کړو مونږ د پاره پناه وقایه پناه ته ویلی شي هغه ته قلا ده مونږ دپاره د څه شي نه سرکشۍ نه د ده په وجه مونږ د سرکشۍ نه بچ شو که نه مونږ ته هدایت راورسه وعلى آله واصحابه ذوي الرواية والدرايه او په آل د هغه باندې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې تاسو ته زه قرآن پرېږده وعترتي او خپل اهل بیت پرېږده دلته اهل بیت باندې مونږ درود وایو او واصحابه او په اصحابانو د نبی علیه الصلاة والسلام علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین او بیا نبی علیه السلام فرمي زما صحابه کرام په شان د ستورو دي نو هر یو پسې چې ولګي د هدایت به درته الله درکړي نو دلته کې وایي چې دا نبی علیه السلام آل چې دی اهل بیت او اصحاب د نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره دي وړه دي او که غټ دي ذوي الروایة والدرايه چې دوی څوک دي خوندان د څه شي دي دا اول روایت دا روایت هم دي منقول چې کم دی منقول او درایت چې کم دی هغه دلیل قیاس اجتهاد دلیل پوه شي چې دا خوند د څه شي دي خوندان د څه شي د درایت او د روایت دي صلاة و سلام لا غایة لهما ولا نهایه او وی صلات دی او سلام د وی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې او په دوی باندې داسې چې نه غایت وي او نه نهایت وي چې انتهای نه وي لا محدود سلام درود و سلام دی په اما بعد مخکې وایو خو لږ تاسو ته واوي چې دلته کې څو اشارې کړي په دې خطبې کې اول څه شی ویلي فی البدایت دا بدایت کې شاته کم کتاب دلته د فقه غټ کتابونه دي کتابونو ته اشاره شوي بدایت کم کتاب ته اشاره کړې ده بدایه چې کومه د هدایه کومه ده متن دی بدایت المبتدی ته اشاره شوی بل پکې څه شی دی او بل پکې بل هدايه پکې راغی کنه هدايه د خپل بیا او د دې مصنف څوک دی مرغنانی ویل شي مرغلانی ورته ویل شي ها او مرغلانی او مرغنانی او پورا نوم یې دی کنه خو ډېر غټ نوم یې د امام علي بن ابي بکر ابو الحسن برهان الدین فرغانی مرغنانی دومره غټ نوم چې اخله نو خلک وایي تلاوت شروع کو نو ته ورته مرغنانی نو بیا ورپسې بل چې هدایت اشاره شوی کنه دا د فقه حنفي مشهور درسي کتاب دی خو پیژنې تاسو ویل دي الحمدلله دا ډېر بهترین کتاب دی تقی عثماني صاحب چې څومره دغه مسائل لیکلي دي کنه دا جدید مسائل د دینه نقل کړی دی هدایت کې کله تاسو دا ماته یو چرته د بینکری یا چرته یا څومره کپنۍ دي د چې تاسو ماته یو نوې مسله راوړي جدید مسائل چې حل کړي وي تقی عثماني صاحب هدایت نه به خمه نقل وایلی دا ډېر ښکلی کتاب دا بار وایي ښایست دا کې یو عالم و
هغه بیا انګریزانو نه چې پټ شوی و مشهور عالم زمونږ محمد هغه ترجمه به یې کوله روس ته هم تللی و هلته روس پناه ورکړی و عبیدالله سندي صاحب هغه به ځان سره هدایه ګرځوله هر وخت مطالعه به کول پورا نوم یې د هدایه سے الهدایة الى البدایه صحیح ده او بل ځای کې مخکې پسې وانقذنا من الضلال بمحض الفیض والعنایه دلته کې اشاره شوې ده فیض المولى الکریم علی عبده ابراهیم مستر نوم دی فیض ته اشاره شوې فیض څوک فیض المولى الکریم علی عبده ابراهیم دا د خپل غدا په دوه جلدونو کې فتوا ده او ابن القرکی یا ابن الکراکی ابن القرکی دا په اردن کې شهر دی کرک زمون کرک ته زمون خار دا خلک ورته ډیر خلک ورته کرک وایي خو کرک دی اصل کې فتاوا کرکیه فتاوا کرکیه ٹھیک دی اوس کرک باندې مشهور دی مونږ ورته کرک وایي ابن الکرک فتاوا کرکیه کدا فتوا زمونږ ول تاسو ټول حل کړه د فتوا د ریډیو اف ام ولا سوالونه دي او دلته د فتوی دي دینه به تقریبا 60 جلد فتاوا کرکی جوړ شي فتاوا الکرکی دا هم د ابن الحمام چې وکنه ابن الحمام هغه شاګردو ښه او بل پسې شي ویل دي عنایه هم او د مشهوره د شرح هدایه او فتح القدیر چې دلته چې پروت کتاب سره و فتح القدیر په دې باندې دا چاپ شوی ده عنایه چې دا کنه فتح القدیر په حاشیه باندې شته موجوده ده بیا پسې لیکلي دي چې هو محمد الذي هو الوقايه من الغوايه نو دلته کې وقایه نه مراد خو وقایه ده متن ده شرع وقایه متن وقایه ده کنه وقایه الروايه في مسائل الهدايه دا د شرع وقایه متن ده تاج الشریعه محمود دا د هغې مصنف دی او د غایه نام غایة البیان و نادرة الاقران دغې طرف ته دا د هدایې امیر کاتب مشهور شرح ده امیر کاتب هغه شرح ده مولانا امیر کاتب صحیح ده ختم شل نه نهایه پکې راغلی لا غایة لهما ولا نهایه النهایه فی شرح الهدایه دې ته اشاره ده په 3 جلدونو کې مخطوطه ده و د دې مصنف علامه حسام الدین حسین بن علی سغناقی المتوفى 711 هجری کې وفات شوی او مخکې مونږ ذکر وکړو چې روایت او درایت روایت خو فن حدیث مشهوره اصطلاح ده منقوله مسائل ورنه مراد دي او درایت چې ویل په حیله سره چې او په اصطلاح کې مطلق دلیل ته ویل دلیل عقلی ته درایت ویل دا مسله ختم مخکې وای اما بعد فیقول افقر الورا او وای چې بعد د دینا وای فقیر په ټول جهان کې زیات فقیر افقر ډیر زیات فقیر په ټول دنیا کې غټ فقیر مونږ کنه فقیر بنده المستمسك من رحمت مولاه باوثق العرى وای چې هغه د الله رحمت سره د خپل مولا رحمت سره لاسونه لګولې دي باوثق العرى باوس مضبوطه عرى غته ویل شي د دستې ته د چکو دستاوي کنه د تلوار دستاوي هر یو شي دستاوي کنه لاس او مضبوطه دا دستا دی ها وای چې مولا باوثق العرى چې کله کې منګولې راغولې دي په دستې سره او نوم یې د محمد امین بن عمر عابدین الماتوریدی الحنفی محمد امین نوم دی او پلار نوم عمر دی عابدین چې کم دی د دوی لقب د دوی کله لکه شیخانو کله مولایانو کله د دوی کلی سي عابدین عبادت گزار خلکو نیک خلکو عابدین الماتوریدی په عقایدو کې د قاعده چې کم چا تشریح کړ دی امام ابو حنیفه رحمت الله سنت والجماعت څومره عقاید دي کنه څلور وړه امامان اهل سنت د دې عقایدو مرتب کړي چې چا دي تشریح چا کړي دي کنه په دې باندې چا کار کړي الماتوریدی ابو الحسن ماتوریدی
نو دا چې دی کنه د په عقایدو باندې د پسره اشعری نه دی بلکې اشاعره نه دی الماتوریدی دی او الحنفی په مذهب کې پچا پسره روان دی یو خو دین دی تاسو ته ما اوس مخکې غوښوي چې دین چې کم دی هغه خو منسوسیات دي په دین کې خو چې چا اختلاف وکړو نو هغه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هغه شیعه شو فرقه جوړه شو چې چا په دین کې اختلاف وکړو نو څوک په مذهب کې یو مذهب د مذهب اجتهادي مسایلو ته ویل شي نو مذهب کې اختلاف جایز دی یو تعارض راشي یو مسله ته اخذ کی بل مسله یا موجوده نه مسله منسوسیاتو کې نو هر یو امام پسې تلل شي دا په مذهب کې اختلاف شي دا فرقوریت نه دي څوک حنفي دي مالکی دي دا اختلاف د مذهبي اختلاف شي دا فرقوریت نه دي دینی اختلاف فرقوریت دی او دا ځای کې دی وی چې د په هغه کې په مسایلو کې چا په سره روان دي چې د مسایلو کې عامله مولاه بلطف الخفي وې د سره الله پاک مو میلاد دغه ولا وکړه د نربای ولا پټه مبلا هذا خاوز دی وی چې هذا شرح لطيف وای دا خپل وای چې دا شرح دا لطیف باریکا او نازکه بهترین شرح دا او وضعته على منظومتي وای چې ما لیکلی دا د شرح على منظومتي د خپل منظومه په نظم کې چې ما څه لیکلی 74 کمره سره 74 اشعار چې دی منظومه باندې ما لیکلی دا التي نظمتها في رسم مفتی هغه چې کومه منظومه وا هغه نوم څه شو رسم المفتی وای په رسم المفتی باندې ما شرح ولیکلا نو دا شرح دا چې تاسو ته مخه ته پراته ده اوضح به مقاصدها چې واضح شي د دې رسم المفتی د دې نظم مقاصد د دې وقید به او په دې کې ما قید کړي کبو کې مې راوستي دي اوابدها مسائل دقیقه اسم لفظي لغوي معنی خو دا چې هغه او خان چې وی کنه چې خلاص وی کنه وحشي زنور یا او شواردها شوارد هغه او خان چې هغه مار خلاص شي به تر راګرای اوابد هغه زنور چې وحشي زنوري اخو پلاس نه راځي کنه نو دا چې زئی چې کابو کړي مې دي سره او مسائل مراد ته مسائل دقیقه مسائل او شوارد وهانه مسائل مراد دي منتشر دا مې جمع کړي دي اسأل سبحانه ان يجعله خالصا لوجهه الكريم اوس د سوال کوم الله دې دا سوال زموږ ټولو منظور کی چې دا وګرځي د الله رضا ده پاره خاص د الله رضا ده پاره د کریم الله چې کریم چې کم دی مهربان دی موجبا للفوز العظیم چې هغه واجب کی کامیابی لویا چې وګرځي د څه د پره وګرځي د کامیابی د پره په مونږه مې کامیابی واجب کی فاقول به وبه استعين في كل حين او پس دی وای ابن عابدین وای او دغه په مدد سره هر وخت دغه مدد طلب کوي الله پاک امداد طلب کوي خمخ کې دا شیرونه شروع کیږي نمبر 1 بسم الإله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامي وای چې زه شروع کوم په نوم دی الله الہ چې شارع الاحکام دی الله پاک څه دی شارع دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا شارح دی او فقهای کرام بیا هم شارحین دي شارح او شارح کې فرق دی شارح چې دین جوړوي صحیح دی او شارح چې شرح کوي پارلیمنت چې دی کنه په پاکستان کې پارلیمنت قوانین جوړوي او د ججان صاحبانی څه کوي شرح کوي لګو کول بیا خو شرح درتاغه کوي چې اوس ټولو نه کومه مسله چې د سپریم کورټ خلک سپریم کورټ کې چې دا ټول ججان کینی هغه یو شرح وکي د پارلیمنت د قانون هغه بیا قابل قبول لا صحیح ده نو دا رنګ شارع احکامات چې دي د الله پاک طرف نه دي امام صاحب چې کم دي تا صرف شرح کوي شارح دی نو باز خلک وي تاسو امام معبود نیولې مونږ ورته شریعه نه دی ویلي د الله بندگانو الله تاسو ته هدایت نصیب نکي چې دا خبره کوي بیا دی وی چې مع حمده ابدا فی نظامی دی الله په حمد سره په هغه په تعریف سره ز شروع کوم په خپل نظم باندې ثم الصلاه والسلام سرمدا وی چې صلات و سلام دی وی سرمدا دایمی الذي لا ينقطع دا سلام چې قطع کیږي سرمد
سرمد اللیل داسې شپه چې تیریږي نه. شاعرانو په هغه کې ویل چې د شپه را باندې نه تیریږي، د وصل شپه د هغه سرمد دا راغلی. علیکم اللیل سرمدا بالکل. علی نبی قد اتانا بالهدى، او په نبی علیه الصلاۃ والسلام دی دغه څه سلام درود و سلام چې مونږ ته راکړی د هدایت، و آله و صحبه الکرام، او دغه په اولاد باندې او په صحابه کرامو باندې مخکې علی ممر الدهر والاعوام، تر څو پورې چې د دهر قایمي زمانه وي، والاعوام او کلونه چې تر څو پورې د ورځ شپه او کلونه چې وي د درود و سلام د جاری وي. تاسو وایئ چې امین. زمونږ طرف نه دی هم الله پاک قبول کړي، یعنی چې څنګه الفاظ د ویل دغه الفاظ د مونږ طرف نه الله قبول کړي. تاسو وایئ چې امین. وبعد فالعبد الفقير المذنب، او بعد د دینه فقیر ګناهګار وایي محمد ابن عابدین، چې محمد بن عابدین دی یطلب طلب کوي توفیق ربه الکریم، او توفیق د رب خپل چې هغه کریم دی واحد دی، رب الکریم الواحد. والفوز بالقبول، او بل دا مفعول به بل مفعول دی دویمه مفعول ثانی دی. او فوز کامیابی بالقبول فی المقاصد، او کامیابی او قبولیت په خپل مقاصدو کې. مقاصد څه اول ذکر کړي؟ مقاصد څه؟ مسائل چې کوم منتشرات دي لا کې یادي چار ټول شي، مقاصدو کې کامیاب شي، خلکو ته فائدہ ورسي. وفي نظام جوهر نضید، او دا نظام چې کوم دی، نظام چې نظم جوړولو ته ویل شي، چې بیل بیل مشکڼي یا جوهرات پروتي ته را جمع کې کنه جوړي کې د تاسو ویل شي نظام جوهر ملغلره چې پیرولو ته نظام چې یو نظم ته راولي. وایي چې د دې ملک نظم د سکول نظم شته، د مدرسې سره نظم شته، ډیسپلین تم ویل شي. ښه قاعده پکې مخکې وایي چې جوهر النضید، جوهر چې کوم دی د ملغلرې دي، نضید یې یو صفت ته. ندید څه شته ویل؟ او ندید یوازې او چې کومه بالکل صفت کې چې یوازې وعقد دی. وعقد یعنی هغه حار چې دی کنه، کم حار؟ در ملغلره کما ملغلره دا دوا صفاتونه. باهر یو صفت ته فرید، فرید خو زمونږ نوم پکې راغی، باهر پکې صفت راغی. دا سه چې هغه یکتا فائق او بهترین وي، او فرید چې دا یکتا ته ویل شي، یوازې چې بالکل بل بیا غنوي او چې د اسانی نه وي، یکتا وي دې ته ویل شي. فرید هغه ته چې مثل نه وي. سمیته عقود رسم المفتی، وی دغه نظم ته منظومه ته مڅ کم نومر کا رسم المفتی یحتاجه العامل او من یفتی، چې د دې محتاج دی چې څوک عمل کوي په مسایلو باندې یا چاته فتوا ور کوي. عمل کوونکا او عامل او مفتی دواړه د محتاج دي چې دا زده کی. دا ډیر ضروری دی کنه، ځکه ما په دې بلګ وخت ولګو کني د سبق په دې خطبه ده سره، لیکن دا خطبه مونږ ځکه ویل چې تاسو ته د دې رسم المفتی پته ولې دا څومره ضروری دی، هر مفتی دا پر دې زده کړه. وها انا اشرع فی المقصود، اوسره ای چې راځم ز خپل شروع کوم په خپل مقصد باندې. مستمنحا من فیض بحر الجود، او زه طلب کوم مستمنحا دا د اشرعو ضمیر فاعل د پر حال دی. استمنحه اتیه ته ویل شي، باب استفعال ته چې وړه شي نو غوښتنې ته، استفعال ته چې وړه غوښتنې ته ویل. منحا دغه اتیه ته ویل شي، اتیه، او چې باب استفعال ته وړه به غوښتلو ته. المستفتی، مستفتی طلب کوي کنه، فتوا طلب کوي. نو وایي چې زه غواړم من فیض بحر الجود، بحر دریاب ته ویل شي، جود سخاوت ته ویل شي. د الله پاک د فیضان د دریابونو د دریاب نه فیضان ته د الله پاک د بخشش دریابونو نه ز فیضان طلب کوم، دا معنی ده.
مخکې پسې اعلم بان الواجب اتباع ما وای چې پوښه چې واجب د اتباع ما د هغه مسلې ترجیحه عن اهله چې ترجیح ورکړوي عن اهله یعنی اهل الترجیح د اهله ضمیر چا طرف ته اهله د دې مسائلو اهل چې کم دي چې موږ ورته څه شوي اهل الترجیح وایي مخکې به راشي طبقات د فقهای کرامو کې دریمه درجې کې طبقې کې وایي چې موږ باندې اتباع واجب ده په مفتی باندې په غیر مفتی باندې په هر چا باندې چې اتباع وکړو د هغې مسلې ما د هغې مسلې چې ترجیح ورکړوي اهل د دې یعنی اهل الترجیح قد علما چې دا به اوس موږ وپېژنو چې موږ وپېژندو طبقاتو کې مخکې پکې راځي او کان ظاهر الروایت یا اهل الترجیح چې ترجیح ورکړی یو مسله خبره شو یاد شوه په کومه مسله فتوا ورکړي چې اهل الترجیح ترجیح ورکړي که ترجیح نه ورکړی بیا بس شي ظاهر الروایات چې دا ظاهر الروایات کم دي دا مخکې روان دا وپېژنو په تصرف مفتي کې کتابونه وپېژنو چې کم کتابونه دي چې هغې ترجیح ورکړه او کم باندې موږ فتوا ورکولی شو کم باندې نه شو دا مسله پېژنو او طبقات د فقهای کرامو په دې کتابو کې نور څه پکې نشته طبقات په کې پېژنې د فقهای کرامو چې ته د چا ولا قول درته میلاو شي تا ته پته ولې دا دې طبقې سړی دی وایي خلو یا نه اخلو او کتابونه درته پته ولې چې کم کتابونه د فتوا د پر دي نو دا پکې وایي یا به ظاهر الروایات ولم خاک ظاهر الروایات ولم يرجحوا خلاف ذاك فعلم بیا شرط دا دی که ظاهر الروایات مونږ علا خلو شرط دا دی چې د خلاف اهل الترجیح بل کول ته ترجیح نه ورکړي که ترجیح ورکړي ظاهر الروایات په پرېږدو او ترجیح چې کم ورکړی شوی دی هغه به روالو نه ولې دې تشریح خو چې وکړو که نور شعرونه نه وي خو تشریح یې وکړو د مخکې که دا په خپله پوهېږې مطلب زر به ووایي مطلب یجب اتباع الراجح ولا يجوز العمل ولا الافتاء وایي چې دغه شعر تشریح کوي شعرونه څومره شعرونه مو لس شعرونه دي وایي چې واجب دا اتباع د راجح کول او عمل جایز نه دی او نه فتوا جایز ده په دې مسله پوه شي که چېرته مو فتوا ورکوله الله دې تاسو مفتیان جوړ کړي نه عمل جایز نه فتوا جایز ده بالمرجوح بالاجماع په مرجوح باندې بالاجماع په دې اجماع اوس اجماع درته نقل کی الا فی بعض المواضع په بعض مواضعو کې فتوا په شته د هغه به وپېژنې ته چې کوم بعضې مواضع دي ها د طبقات په ځکه پېژنې اوس مثلا تا ته څوک وایي چې تقي عثماني صاحب دا مسله تاسې ذکر کړې ده نو خامخا ته تقي عثماني صاحب پېژنې چې دا څو یا بل عالمانو طبقات هم پېژنې نن سبا عالمانو ای ان الواجب على من اراد ان يعمل لنفسه او يفتي غيره وای چې واجب ده اتباع چې څوک اراده ولري چې خپل په مسله عمل وکړي یا فتوا بل چته ورکړي ایت بس یې کو تنگ شوی بس به ختم وکړو الله دې په عمل توفیق نصیب واخر دعوانا الحمد